اګانو کتونکو بیا موږ د نوخا ګوند نه لایو او تاسو سره دغه چې کوم دی دا کوم حادثات په دې باندې کیږي دا کوم غفلت دی دا موږ تاسو سره 100% شیر کوو ما سره دې وخت موجود دی د نوخا سینه ساتي تعلق 92 چینل سره دی نو موږ د دې غفلت او د ټول حواله سره تاسو کو چې دا صورتحال به تر کوم روان وي او د دې به سهل وي ناصر خان به دا کوم پوزیشن دی روان دي په حادثه مو شو او دوه نوجوانان په کې کوم دی خالد نذیر صاحب ډیره مننه د ټولو نه اول خو دا چې کوم حادثه وشوه لږ ساعت مخکې دلته کې او چې کوم ورونه دی کې په حق رسیدلی دا غي خاندان په غم کې مونږ برابر شریک یو الله تعالی دې غي ته صبر جمیل ورکي د ټولو نه غټه خبره دا خالد نذیر صاحب چې کلونو راسه د دې پول انتهایی بد حالو کند کپره او دا پول او کلونو بعد چې په دې باندې کم کار روان شو نو د دې چې کم مقامی خلک دی سره چې کوم تاسو غي نو هغه وایي چې یو نیمه میاشت شو چې په دې باندې دا کار چالو شوی دی او په دې باندې هم دغه سي دا رکاوټونه چې کم دي دا بلاکونه چې کم دي هغه په دې باندې پراته دي او په دې باندې دا ټریفیک چې دی دا جام وي خلکو ته ډیر زیات مشکلات وي او دا داسې پوینټ دی چې په دې کې په دې پوینټ باندې د پیښور د سایډ نم گاډي راځي او د پنډۍ او د نوخار او د نورو علاقو د طرف نه هم گاډي په دې باندې راځي او دا گاډي چې دي داسې مردان ته ځي او دا رکاوټونه چې دي خاص په دې پوینټ باندې پراته دي ولاړ دي چې دلته کې دی خو دي ان چې حکام خو په دې باندې کار شروع کو خدا دا غي انتهایی غفلت ته ډیر زیات غفلت به ورته وایو چې دا کار په دې باندې شروع کړی دی او بیا د دې تپوس اونکو د دې خلک وځي یو نیمه میاشت شو چې په دې باندې دا رکاوټونه دي چې پراته دي دا نن چې کوم حادثه وشوه د دې ذمہ دار چې دي د ټولو نه اول چې دي دا ان چې حکام دي دا چې کوم ټیکادار دی هغه دی مونږ هم خالد نذیر صاحب د دې چې کوم مقامی میډیا دا هغه تم پکارو چې په وخت باندې په دې باندې دا پروګرام کړو خو چونکې اوس دا کسان چې دي د حادثه وشوه د په حق رسید مونږ په دې باندې دا ایشو بیا راوچتول پکاري چې د دې نه زیات نقصان نشي جانی نقصان د دې نه نور غټه حادثه را مخې ته نشي او دې کې چې کم دلته کې کار په دې باندې جالو دي نو دا زر تر زر مکملول پکار دي او دا روډ چې دی دا کولاول پکار دي چې کم مردان ته کم خلک زی کم ترانسپورټران دي هغه ته مشکلات نه وي ذمہ دار چې دي د دې زه خو اریان ما خالد نذیر صاحب چې د دې کومه ذلی انتظامیه ده هغه انتظامی خدا کار دی چې د علاقې ذلی چې کم انتظامی امور دي هغه چک کی چې عوامو ته کم ځای کې څه مشکلات دي چې هغه حل کی نو دا چې د دینه بغټ مشکل بل کم وي چې امدورفت کې د سړکونو په یو ډیر مین کردار دی د مقامی د خلکو په ترقۍ کې د عوامو په ترقۍ کې د روډونو انتهایی اهم کردار دی خو د نوخار کته روډونو ګوري سړکونو ګوري انتهایی کند کپری دي نن پکې دا انتهایی افسوسناک واقعیا را مخې ته شو په دې چې موږ څومره د دې مذمت کو هغه کم دی الله تعالی دې د دې خاندان ته صبر جمیل ورکي او آینده چې الله تعالی دیو کې چې داسې قسم ته حادثات را مخې ته نشي او د دې چې کوم ټیکاداران دي هغه تم پکاري چې زر تر زر دا کار سر ته ورسي او د خلکو چې کوم مشکلات دي هغه آسان کی بالکل ناصر خان دغه خپل خې خبرو کې هغه چې د نوخا کې د غوډونو صورتحال انتهایی خراب دی او داسې قسم حادثات او واقعات روزانه کیږي او ټیکادار لم پکار دي حکومت او نشه حکام لم پکار دي په دې فورن باندې تاسو والی ما سره بل سینه صافي موجود دی اسد خان نه تاسو کو دې حواله سره سوي اسد به دا کوم صورتحال چې په دې پول باندې روان دي نن په یو نه افسوسناک واقعه مو شو دا صورتحال به تر کوم روان دي ډیره مننه خالد نذیر بھائی چې تاسو نن دلته کې راغلي دا نن تاسو ته پته را چې دلته کې لږ ساعت مخکې یو واقعه را پیښه شو چې پای کې د دې نوشهره کلان یو دوه خسته ځوانان دوه سکرونه په موقع باندې وفات شو په حادثه کې او دا واقعه چې کومه دا ټوله د ان ایچ ای حکام د غفلت او لاپرواهي او د سستروي په وجه باندې را پیښه شوې ده ځکه دلته تاسو کته شي د تیر یو نیمه 2 میاشتو راځي په دې روډ باندې دا کار چالو دی ځکه دا روډ چې کوم تقریبا په سن 1977 کې جوړ شو تر نن تاریخ او په دې سکار نو شوی نو دې کې زه په دې دا کنده کپاره جوړې وي دې روډ باندې تقریبا په کندو کپارو یو نیمه 2 میاشتې مخکې کار چالو شوی او هغه دونه سستروي سره چالو چې ډېر انتهایی خلکو ته تکلیف ډېر انتهایی تکلیف نن باندې کې د دې ان چې د غفلت لاپروايي او سستروي د وجه د حادثه چې کوم دل درا پیښه شو د دوه ځوانان وفات شو په موقع باندې انتظامیه لدا پکار دی حکومت لدا پکار چې په دې باندې فوري اکشن واخلي
او د ان اچ خلاف د پوری کاروي وکړي شي او کم ټیکدار د چې دا کارواله شي دغه خلاف د محکمانه کاروي زر تر زر وکړي شي. دا موږ شخصا بالکل خبره چې راځي نو ماغه ان اچ غفلت سره دي او دا د ان اچ ذمہواری ده ولې چې ان اچ په دې باندې د عوامو له ټیکس وصولي روزانه او دلته چې کوم ټول پلازا روزانه په دې په زګونو په لکاو غالي تیریږي او نه چې کوم نو لا ورځ چې کوم 3 लाख او پر ډے چې کوم دا دینه وصولي حکومت له پکای داسې قسمه واقعیت د روکتام د پاره چې کوم نو داسې غفلت باندې نوټس والی او د دې پل چې کوم دا صورتحال په دې فورن چې کوم نو لاو کی چې دا پل دغه شي او عوام چې کوم دي ایته سہولت ملي شي ول دا نو شګلان ګټوي دا بلکې نو شګلان د خیبر پختونخوا نو خاص کوم دا د نو شګلان د خیبر پختونخوا دغه ګټوي دا او کوم د ټول صوبې نه چې کوم د مسافرو د غاړو هغه لاګم په نو خا دا بیا د حکومت په کای دا په دې پولی فورن چې کوم دینو دا غفلت او دغه د په دې نوټس والی او د دې پولی فورن تعمیر وکړي شي. جی